وتونو خو موږ یو خبره وکړه چې دا خلک د الله رب العالمین د دین نافرمانه دي او کله چې د الله د دین نافرمانی راشي الله رب العالمین په انسان باندې درې حالتونه راولي. څو حالتونه؟ الته موږ ویلو که سوچمي او موږ ویلو چې کله دا درې وړه حالتونه راتلل نو پته ولګېده چې د انسان نه الله ناراضه دی. کله کله دغه درې حالتونه بدل شي نو الله دغه ناراضي کله تی مخکې د انسان واخلي هغې ته پاتې نه کي. اولنی حالت الله وایي فاخذناهم بالبأساء، کله چې زه خلکو ته یو رسول راولېږم استازي راولېږم هغوی مسله ونه مني، قرآن رالی قرآن بیان شه خلکو د هغې نه روګرداني اختیار کړه، خلق په یو طرف باندې شو نو فاخذناهم بالبأساء الله وایي تکلیفي مالی به راځي. دویم والضراء تکلیفی بدنی برازی لعلهم یتزرعون د دې لپاره چې دوی څوک عاجزي وکړي. څو حالتونه راغلي؟ دوه. الله فلولا اذ جاءهم بأسنا تضرعوا، کله چې زما تکلیف راغلی په کار دا و چې د خلکو عاجزي کړې وې ولکن قصد قلوبهم، لیکن د دوی زړونه څه شو؟ نورم سخت شو. وجه څه وه؟ وزین لهم الشیطان ما کانوا یعملون، الله وایي دوی د شیطان بدترین عمل څخه ښایسته. فلما نسوا ما ذکروا به، عذاب د څه دپاره راغلی و؟ بیماري ولې راغلی وه؟ تکلیف ولې راغلی و؟ تکلیف بدني راغلی و، تکلیف مالی راغلی و. څه دپاره راغلی و؟ الله وایي چې زه ورته یاد شم. خو چې کله دې دواړو حالتونو کې الله وایي زه ورته یاد نه شم. فلما نسوا ما ذکروا به فتحنا علیهم ابواب کل شی، د بر نه ورته الله وایي د هر یو شیز دروازې کولاو کړم. دریم حالت به راځي. موږ ویلو دا د الله رب العالمین د کلام په رڼا سره موږ ویلو چې درې حالتونه په یو قوم راځي نو پوه شه چې دا قوم دریم چانس چې کوم دی د هلاکت چانس دی. اولنې په ده باندې به تکلیف بدني راځي یا تکلیف مالی، خو چې تکلیف مالی رالی دی سم نشي. دویم به تکلیف بدني راځي، بدني بیماری به لګېږي چې د هغې سره هم سم نشي. الله رب العالمین به څه کوي؟ د هغې نه وروستو حالات سازګار کوي او څومره به سازګار شي. الله فتحنا علیهم ابواب کل شی، هر طرف نه به دروازې د رحمتونو کلاو شي. حتی اذا فرحوا بما اوتوا، تر دې پورې چې دا خلک بې انتهایي خوشحاله شي په هغه څه باندې چې دوی ته ورکړی کېږي. خو کار به مې څه وي؟ اخذناهم بغتة، الله وایي ناڅاپه بیا راونیسم فاذا هم مبلسون، ناګهانه بیا دې څه وي؟ ناامیدۍ. او دا وګوره تاسو په سورې اعراف کې دا آیات 9 پاره کې بالکل اولنی مخ باندې سورې اعراف 9 پاره التم الله رب العالمین دا درې حالات ذکر کوي او به توري مثال ذکر کوي، د مخکینو مثال ذکر کوي. آیات 94 کې الله وما ارسلنا فی قريه من نبی، ما نه دی رالیږلی په یو کلي کې یو پیغمبر، کله چې راولېږم خلق د هغې انکار وکړي الا اخذنا اهلها بالبأساء والضراء لعلهم یضرعون، الله وایي مګر زه د هغې کلي والا خلک په هغې باندې تکلیف مالی راولم، دغه شان تکلیف بدني راولم. د څه دپاره؟ لعلهم یضرعون، د دې دپاره چې د خلک عجزي وکړي ماته، چې بیا هم عجزي ونه کړي. ثم بدلنا مکان السیئة الحسنة، مطلب لنډ حاصل معنا کوم هغه خراب حالات په ښه حالات بدل کړم. حتی عفو، تر دې پورې چې هر څه زیات شي، دا خلق زیات شي، مال دولت سوا شي. نو وقالو کشران شروع کی قد مس آباءنا الضراء والسراء، یاره زموږ مشرانو باندې ډېر سختې تېرې شوې وي، هغوی ته خوشحالۍ هم رسېدلې وي خو په هغو ډېر تکالیف هم راغلي وو. الله وایي فاخذناهم بغتة وهم لا یشعرون، په دوی باندې دریم حالت چې کله راشي د هغې نه بعد هم دوی سم نشي، ناګهانه یې ونیسم. څو حالتونه راغلي موږ ویلي و راځي به چې الله کله ناراضه شي. هغې نه وروستو بدني تکلیف راغلی فاخذناهم بالبأساء، بدني تکلیف څه و؟ کرونا شروع شو، هر یو کس کې ځان له ځاني راغله. په کار دا و چې دغه وخت کې خلکو الله ته توجه کړې وې، خلکو جوماتونو ته توجه کړې وې. دوی د جوماتونو نه راغلل کورونو ته شو، دوی بازار پرې نه خوس خو جومات یې پرېښوس، دوی مړی پرې نه خوس، دوی دغه شان ودونه پرې نه خوسته، نور داسې ناسته پاسته د غم ښادۍ هغې پرې نه خوسته، صرف دیني مجلسونه یې څه کړه؟ هغې ختم کړه. الله عذاب به نه راځي؟
هغه سم نشو الټا شو هغه منځونه څه شو هغه بند شو هغه د الله رب العالمین کلام درس او تدریس هغه پابندي ولګیده دغه نورستو والذراء تکلیف مالی یا بالباسا تکلیف مالی والذراء تکلیف بدنی تکلیف بدنی نه بعد بیا تکلیف مالی شروع دی. بس تکلیف مالی هر طرف ته منګای ده هر طرف ته ګرانی ده ولی ده ګرانی نه ګرانی ولی ده وجه صدا خود دې ګرانی اصل مقصد څه دی ظهر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ايدي الناس پته ولګي د فساد زمونږ د لاس خور شوی دی. دا دویم حالت چالو دی. د دینه بعد به بیا څه راځي د دینه بعد هغه چې بدی کې موږ سم نشو خلق الله ته متوجه نشي او خلق الله رب العالمین ته په جړانو شو الله رب العالمین ته فریادونه ونه کړل دریم حالت به د خوشحالي راځي او دا یاد وساتئ اقا حالت به د انسان د گرفتاری اقا حالت به څه فاخذناهم بغتة وهم لا يشعرون. الله ولو ان اهل القرى امنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء. کچیرته ایمان راوړې تکلیف راغله ایمان راوړې عقیده مضبوطه کړې وي دغه شان نظریه برابر شي وي لفتحنا عليهم بركات من السماء والارض د برنم په دیو باندې برکتون راغلي وي د خکتنه برکتون راغلي وي ولكن كذبوا لیکن دی خلق د الله دین ته نسبت دروغو فاخذناهم بما كانوا يكسبون. الله ما دیونی ولولي د عمل د وجنه بما كانوا يكسبون عمل خراب عمل برابر نه نو دغه حالت شروع دی. په تکلیف بدنی کې خلق ټیک نشو نو په تکلیف مالی کې نورم خراب شو. تکلیف مالی کې خلق غلاګانو تلاس واچول په تکلیف مالی کې خلق ډاکی شروع کړي په تکلیف مالی کې دکانداران راولګېدل د خلکو د غریبین غلطي فائدې واخستې وړو ورته سرکاري میلاو شي هغه په بل تروړه کې واچي هغه وړه چې د پشپک 800 میلاو شي د په 3000 روپۍ باندې خرڅي د غلطه فائدہ نشو هغه وړه چې تا راوړل 900 باندې وو ته خرڅې په 3132 په یو تروړه کې د غریب څومره زور وباسي په کم شان باندې ورکه پته ولګی دا ماحول الله فاخذناهم بما كانوا يكسبون ونی سمون دوی لپاره په عمل کم چې دوی کسب کوي ولې زلزلې راځي پته ولګی دا ماحول غون زمونږ خراب دي چې کله مونږ سم شو هر څه به سم شي. تاسو ګورئ